نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورة فاطر دوشتم پارا ابتدائی آیت نجم سورت تا سورت فاطر وی ذکا دا سورت اولنی آیت کی لفظ دا فاطر راغل سورت مکی دی دا ہجرت نا اڑان دے نازل دی اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا دا سورت پنزد رشتم دی نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت درسل ویختم دی دی سورت کی پنزر کو عاد پنزسل ویخت آیتن دی دی سورت دا مخی سورت سرا ربط او مناسبت دانی چی دا مخی سورت پا آخرہ کی عقیدہ دا توحید او دا عقیدہ دا رسالت دعوت بیان شو اس پدیر ابتدائی دا دی سورت کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانی یا دا مخی صورت پا آخرہ کی پا قیامت کی دا کافران و رسوائی بیانی کی دا دی صورت پا شروع کی پا قیامت کی دا کافران و عذابنا ذکر کی یا دا مخی صورت پا شروع کی اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانی کی دا دی صورت پا شروع کی ہم دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانی کی سورت پا اول آیت کی لفظ دا فاطر راغل دی فاطر ابتدائی یو کار کون کی جداغین اولان دی چان نبی کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی پا لفظ دا فاطر کی زما ترددو چی دا فاطر ستو یو ظلم اقتل ددوا پانڈے چانو پخبل منس کی و یو کوئی باندے جگڑوا یو وی دا ما کا نستری زما دی او بلوی زما دی ندی یو فکیوی انا فاطرن یہ دا کوئی ابتداءن کا نستما دی ددن اولان دی دا کوئی چانو جوڑ کری ابن عباس بھی زفیشن چی فاطر مانا چی ددن اولان دی بل چا دا کار نی کری نو فاطر السماوات والارض اللہ پاک ابتداءً دنیا ابتداءً اسماننا اوزمک پیدا کون کی دید اللہ نا اولان دیدا کار چاہ ندے کر دزمک اسمان ابتداء کون کی اللہ دے ندیجے کے فاطر اولنی موجد دا اسماننو او دزمکو یو اللہ پاک بیا دا فرشتو صفات اللہ پاک بیانی چی دا فرشتی منگا مقرر کری دی قاصدان دی استازی دی دا دی فرشتو حالات دا دی چی دا چا وزر دیر دی او دا چا وزری کم دی دا چا دری وزر دی دا چا دو وزر دی دا چا سلور دی او دا چا زیاد دی لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا معراج پشپا باندی ما جبریل علیہ السلام ولیدو او دا باغ وقت شپک سو وزر نو دا فرشتو دا چا وزر دیرے دا چا وزر کن او یو تفسیر پا جو علماء دا گئی چی دا اولی اجنحت النبات مثنا و ثلاثا و رباع مراد دا دین دا دی پیغمبران دا پار قاصدان چا دا پارا من کو فرشتی مقرر کری دی چا دا پارا دری او چا دا پارا سلو یا اللہ جل شانو پر قدرت ذکر کی چی زمان دا سے قدرت دی
چې زه په چا باندې خپل رحمت کولو کوم څوک د هغې بندونکي نشته او زما داسې قدرت دی چې په چا باندې خپل رحمت بند کم نو څوک یې کولاوونکي نشته. رحمت نه مراد رزق دی. الله چاله ډېر رزق ورکوي څوک یې بندولی نشي او چې الله ډېر نه ورکوي نو څوک یې ورله ډېرولی نشي. دا اختیار د الله سره. دنیا کې موږ تاسو ګورو ډېر کله سړی ډېر ماهري لیکن مالدارني غریب او ډېر کله ته سړی ډېر ناپوهه وي لیکن سړی د مال دولت سره ډېر زیات وړاندې وي. دا د الله جل شانه تقسیم دی دا د اختیار د الله پاک سره. بیا الله پاک فرمایي تاسو زما دې نعمتونو ته وګورئ آیا دا نعمتونه تاسو له زما نه علاوه څوک درکولی شي؟ اسمان نه درکوم د ځمکې نه درکوم دا نعمتونه زما دي نو چې زه درکوم زما نه علاوه بل د بندګۍ څوک لایق نشته. او دا د مسلمانانو عقیده د یووالي د الله ده چې الله یو دی د نعمتونو ورکوونکی ذات صرف هغه ذات. بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي. د مکې مشرکانو به د نبی علیہ السلام تکذیب کو. نبی علیہ السلام خبرو ته به دروغ وي. د نبی علیہ السلام د دعوت نه به انکار کو. الله نبی علیہ السلام ته فرمایي دا د دې کافرانو عادت دی. پخوا به هم د کافرانو خبرو تکذیب کولو هغې نه به انکار کولو. اوس هم ستا د خبرو نه انکار کوي انجام به د دوی بد وي سزا به زه ورکوم ماله به راځي. او بیا الله جل شانه فرمایي چې زه تاسو سره کوم وعده وکړم دا وعده زه سرته رسوم زما وعده رښتیا ده. او چې شیطان تاسو سره کوم وعده وکړي نو شیطان دروغجن او دوکهباز دی. آپ خپله وعده کې دروغجن دي نو وعده سرته نه رسي. د شیطان ملګرتیا مه کوئ. د شیطان محنت الله جل شانه دشمني ده نو خبرې ټول د دروغ. بیا د مؤمنانو انجام جنت دی نعمتونه مغفرت او لوی ثوابونه او د کافرانو انجام جهنم او بدترین عذابونه. نو په دې کې مسلمان ته سبق دی چې عذابونه علی او کله الله پاک نعمتونه علی. نعمت په ایمان کې دي او عذابونه دا په کفر کې دي. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې خپل دین استقامت نصیب کړي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. ټول صفتونه خاص د الله پاک د پاره دي. فاطر السماوات ابتداء پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکو. جاعل الملائکة ګرځوونکی دی فرشتو لرا رسلا قاصدان استازي. اولی اجنحة خاوندان دی دا فرشتي د وزرو مثنا د دوو وثلاثو د درو ورباع د سلورو یا د دینم د زیاتو. یزید فی الخلق ما یشاء زیاتوي الله پاک په خپل مخلوق کې څه چې غواړي. ان الله علی کل شیء قدیر. بېشک الله پاک هر چیز باندې قادر دی. ما یفتح الله للناس څه چې الله پاک ولو کې په خلقو باندې من رحمت رزق یا باران فلا ممسک لها نو نشتری څوک بندونکي د هغې دپاره. وما یمسک او څه چې الله پاک بند کي فلا مرسل له من بعدي بس نشتری څوک کولاوونکي د الله پاک نه علاوه د هغې دپاره. هو العزیز الحکیم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات دی. یا ایها الناس اذکروا خلق تاسو یاد کې د مکی خلقو نعمت الله نعمت الله پاک علیکم چې پتا سو باندې کړی دي. هل من خالق غیر الله ایشتری بل سو خالق سوا د الله. یرزقکم من السماء والارض چې تاسو رزق درکړي د اسمان طرف نو د ځمکې طرف نه. لا اله الا هو نشتری بل معبود سوا د الله. فانا توفکون پس چاته تاسو اړول شي د حق نه. وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَجَرْ پیغمبر علیہ السلام دا کافران ستا تکذیب کوي. فقد كذبت رسل من قبلك نو په تحقیق سره تکذیب کړي شو ستا نه وړاندې د نورو پیغمبرانو هغوی صبر کړي نو تم صبر کوه. وإلى الله ترجع الأمور والله پاک طرف واپسې د ټولو کارونو او د انجام ده. یا ایها الناس خلق ان وعد الله حق بېشک وعده د الله پاک حق ده. د جنت د نعمتونو یا د جهنم او د عذابونو د قیامت. فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس تاسو لري دوکه کې وانه چې ژوند د دنیا د ایمان په مقابله کې.
ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه کې دیوانه چې تاسو د الله پاک په مقابله کې دوکه باز شیطان ان الشیطان لکم عدو بیشک شیطان استاسو دشمن دی فاتخذوا عدو د انسی په دشمن د الله اومنه د مرګ تیام کوي انما يدعو حزبه بیشک را بلی دعوت چلی دا شیطان خپل ملګرو ته ليكونوا من اصحاب السعير پارا دی چې دی شي د جهنم یانونه الذين كفروا لهم عذاب شديد اکسان چې کافران د غیر پارا بوي سخت ترين عذاب والذين امنوا وعملوا الصالحات وکسان چې مؤمنان دي او عمل کو د نیکه لهم مغفرة ورزق واجر كبير دا غیر پارا وبخنه او لوی ثواب نبوي